دوستانو خراغلاس دوستانو اعظم خان سواتی اچانک را پیدا شو یو بیان ورکو د جج مخې ته چې ما خپل ځان په خپله باندې اغوا کړم. ډیره عجیبه خبره راغلی ده، یو انتهایی غلطه ډرامه جوړیږي، دوباره د هغې خط خبره مخې ته راوړلی کیږي. دا خبر به نن په ډیټیل ډسکس کوو او په دې خبره کې نور څه وشو، عمران خان په دې باندې څه جواب ورکو، د اعظم خان سواتی په دې بیان باندې په هغې باندې به ډسکشن کوو. او دویم شهباز شریف چې کوم دی نواز شریف له یوه پټه دوکه ورکړه. شهباز شریف روان دی او نواز شریف دوکه کوي او په را روان ورځو کې چې کوم دی په هفتو میاشتو کې به د دې بالکل پته ولګي چې شهباز شریف څنګه نواز شریف دوکه کوو، هغه دوکه څه روانه ده، په هغې باندې به خبره کوو. او دریم عمران خان په ټیک ټاک باندې جنت میرزا چې د ټولو نه فیمس ټیک ټاکر او یو غرور او تکبر یې کوو، ځان ته یې څه ویله چې د هغې ریکارډ یې مات کو. د هغې ریکارډ یې څنګه مات کو، یعنی په دې دریو اهمو دلچسپ خبرو باندې به په تفصیل سره خبره کو. خو د دې نه مخکې قربان زړګو یو ورکوټی غوندې ریکویسټ دی د دې خپل ورور درته چې ویډیو د زړه نه لایک کړئ او ویډیو د زړه نه شیر کړئ، ځکه چې په دې خبرونو زموږ ډېر غټ ټایم لګي، لهذا چې موږ ته د خپل محنت سیله ضرور میلاویږي. راځو د ټولو نه اوله د اعظم خان سواتی حوالې سره. تاسو ته پته ده هغه اعظم خان سواتی چې څه موده مخکې چې کوم دی نو مطلب هغه غوا شوی و او هغه باندې چې کوم دی نو ظلمونه هم شوي، د هغه چې کوم دی نو لغړې ویډیوګانې هم وایرل شوي وي. اوس اچانکي هغه اعظم خان سواتی یو بیان راغی او دا بیان په څه شکل کې دی تاسو ته پته ده. اعظم خان سواتی په خپله باندې د سکرین مخې ته نه دی راغلی، نه څه تصویر ورکړی دی، لکه داسې هیڅ قسمه څه آنلاین انټرویو یا آنلاین پریس کانفرنس هغه نه دی کړی. او یو بیان راغی او بیان دا راغی ویلې کېږي چې بایي هغه په لاهور کې یو متعلقه چې کومه تاڼه وه تاڼې ته لاړ او بیا په عدالت کې چې کوم دی نو هغه د جج مخې ته داسې بیان ورکو چې د عمران خان چې کومه سایپر والا کیس و، یعنی مطلب خط راغلی د عمران خان خلاف چې کوم سازش شوی و د هغه حکومت ختم شوی و، عمران خان هغه یو خط چې کوم دی هغه یو لیټر چې کوم دی نو ښودلی و چې یاره دا بالکل دروغ دی، یعنی دا ټول چې کوم دی نو هسې ستاسو دپاره دوکه ده او په دې کې هیڅ قسمه څه حقیقت نشته دی. او دا سایفر عمران خان زمانه په خپله باندې بیا اغستی و، هغه چې کوم دی نو ورک شوی و او د ورکېدو نه پس چې کوم دی نو چونکې په ما بیا پریشر و او دغه د عمران خان د خپله لاسه چې کوم دی نو دغه غلطي کړې وه، د دې وجې نه ما په خپله باندې ځان چې کوم دی نو هغه اغوا کړی و. بیا چې کوم دی نو د خپلو رشته دارانو یارانو دوستانو سره چې کوم دی نو مشوره وکړه او داسې یو بیان چې کوم دی نو بیا سکو جاري کو. اوس تاسو ته پته ده عمران خان په دې باندې دا جواب ورکو چې زه په اعظم خان سواتی باندې اوس هم یقین کوم، اوس پې هم باروسه کوم چې هغه ایمانداره کس دی، تر څو پورې چې هغه لایو پریس کانفرنس نه یې کړی، په خپله سوشل میډیا ته نه یې راغلی، په خپله بیان نه یې ورکړی، نو په دې خبرو باندې زه نه دوکه کېږم. اوس زه رایې چې دا یو ډرامه شروع ده، بس په دې باندې چې کوم دی نو دوی چې کوم دی نو هغه خپل اعتماد او بحال پی ډي ایم والا چې کوم دی او نور ادارې چې کوم دی بحال کول غواړي، خو دا د دې فارمولو باندې کار نه کېږي. او زه رایې وایي چې تر څو پورې ریکارډډ ویډیو هم نه چې مطلب ته مخکې لاړ شې او سکرپټ تیار کړه، کیدای شي هغه تاسو پریشرایز کړی، کیدای شي هغه په زور باندې دونه ظلم او بربریت هم پې کړی چې هغه برداشت کولی نه شي او هغه داسې یو بیان ریکارډ کړي. دا بوځئ امریکا ته، برطانیې ته، یعنی داسې یو ملک ته یې بوځئ چې هلته کې مکمل په ده باندې څه پریشر ټینشن نه او د دې سره د ستاسو څه اکسس ورته نه او کولاوې پرېږدئ چې لایو راشي او دا بیان وکړي، بیا به ستاسو د اصلیت پته ولګي، بیا به د اعظم خان د دې بیان د اصلیت مکمل اندازه وشي. او عمران خان بار بار دا وی چې په دې زه بالکل یقین نه کوم چې څو پورې اعظم خان سواتی په خپله باندې دا بیان نه وي ورکړی. نو دا یو ډرامه ده، یو گیم دوباره چې کوم دی شروع کېږي او هغه خبر راوچتوي او د عمران خان چې کم عزت دی هغې ته چې کوم دی نو نقصان ورکوي، د هغې د ورکولو کوشش کېږي، خو په دې باندې نه عوام دوکه کېږي نه خلک دوکه کېږي. دا ګیمونه که تاسو ډېر وکئ د دې سره خلک آشنا شوی دی، اوس تاسو کومه لوبه نه ده پرېښې، تاسو کم ظلم نه دی پرېښې، تر دې پورې چې عمران ریاض دا دی ورک شوی دی هیڅ قسمه پته نه لګي تر اوسه پورې. یو ټي وي چینل والا د هغه تپوس نه کوي، بیا وایي صحافت چې کوم دی نو آزاد نه دی په ملک کې. ستاسو یو عمران ریاض چې کوم دی د هغه په باره کې تاسو چېرته خبره کړې ده، مضبوطه خبره هم کړې ده، نه هېچا نه ده کړې. ججان چې کوم دی نو زموږ تقسیم شوي دي، دا داسې یو ملک دی. ټیک شوله، د دې سره سره په عمران خان باندې ګولۍ چې کوم دی چلېدلي دي، ارشد شریف قتل شوی، د هغې هېڅ پته ونه لګېده چې چا وجلی دی. دا داسې یو ملک دی. بیا په داسې یو ملک کې چې کوم دی نو اعظم سواتی راپاسي او هغه صرف په ریټن سټیټ کې یو بیان راشي او دغه راشي، نو په هغې باید خلک یقین وکړي، بالکل چرې هم خلک یقین نشي کولی. تاسو حالات مخکې داسې جوړ کړه، تاسو داسې کارنامې مخکې وکړلې چې که سل نه چې
په ټرکونو قرانونه ورته مخري خو تاسو په خبرو باندې اوس څوک یقین نه کوي حقیقت او ریالټي خلکو ته چې کم دنو معلوم شوی ده. دویم خبر طرف ته راځو چې تاسو ته پته ده شهباز شریف لګیا دی نواز شریف له دوکه ورغی. دا خو به تاسو همیشه اوریدلی چې د اقتدار دپاره رور نه پیژني، ټیک شوله، رور خور نه پیژني، ټیک شوله، پلار زوی نه پیژني او زوی پلار نه پیژني. او په تاریخ کې به بلا واقع اسپیشلی ترکش هیسټوریک سیریزونه که څوک ګوري نو په هغې کې ډېره ښکلې عکاسي کړې د دې دپاره چې زوی راپاڅېدلی دی، پلار یې قتل کړی دی د اقتدار دپاره، پلار راپاڅېدلی دی او خپل بچو نه سرونه والي دي د اقتدار د اخیستلو دپاره. دا اقتدار یو داسې عجیبه نشه ده. نو آیا شهباز شریف ته یو چانس میلاو شوی دی؟ د شهباز شریف سره چې کوم دی نو څومره هم اداري دي او طاقتور خلک ټول د هغه په شا ولاړ دی. نو آیا شهباز شریف به دا چانس چې کوم دی نو د خپلو لاسو چې کوم دی نو وبایلي یا به دا د خپلو لاسو چې کوم دی نو ورکړي دا چانس؟ چیرې هم نشي کېدی، بلکل هم نشي کېدی. ټیک شوله چې شهباز شریف دومره دغه شي او هغه نواز شریف فرنټ ته راولي. او تاسو ته پته نواز شریف بار بار دوکه کړې ده، بار بار الټه شوی دی دغې خلکو ته، هغه پې دوباره اعتبار په هیڅ صورت او په هیڅ حالت کې نه کوي او هغو غواړي چې شهباز شریف مخې ته راوړي. شهباز شریف په زړه کې هم دا خواهش دی چې زه د وزیر اعظم جوړ کړی شم او اقتدار دی ماته حوالې شي. او د هغې دپاره شهباز شریف ذرایوي چې کوششونه شروع کړي دي. ډېره زر به تاسو ته پته ولګي چې شهباز شریف به ډېره غټه دوکه دغه شان نواز شریف له ورکړي او نواز شریف له به لته ورکړي او د ځانه به یې سایډ ته کړي. دوباره نواز شریف یو ځل چې کوم دی نو لاړ، نواز شریف هغه نواز شریف چې هغه کومه خفیه خبرې وایرل کړې وي او خلکو ته یې کړې وي، د هغې باوجود به نواز شریف راشي او لیډر به جوړ کړلی شي. دا پاسبل ممکنه نه ده. ها البته که نور څه داسې وشو نو هغه نه شو ویلی، خو دا پاسبل نه ده. ټوټل کوشش شهباز شریف شروع کړی دی نواز شریف له مکمل دوکه ورکوي، اقتدار هر څه په خپل لاس کې اخلي. ټیک شوله، او تر دې پورې چې نواز شریف غریب به د ځانه خبر هم نشي او شهباز شریف به دلته هر څه هینډل کړي. ځکه چې شهباز شریف چې د چا خبره په ګوته باندې ګډېږي، پوه شولې؟ نو چې په ګوته ګډېږي د هر سړي خبره مني. دلته کې هر سړی چې کوم دی نو ظاهره خبره ده چې سپورټ به هم کوي او پیاور به هم کوي. نو په دې وجه سره چې کوم دی نو یو غټه دوکه نواز شریف له ورکړی کېږي او روانه ده. او دریم خبر د عمران خان د ټیک ټاک حوالې سره دی چې تاسو ته پته ده جنت میرزا دا یو ټیک ټاک سټار وه چې د دې په ویډیو باندې 45 یا 50 میلیون آی تھنک خو 45 میلیون ویوز، مطلب د ټولو نه هایسټ ویوز او دغه دوه ویډیوګانې هغې پین کړي هم دي چې داسې 30 40 50 میلیونه پورې ویورشپ راغلی دي. خو عمران خان د هغې ریکارډ مات کو ودن 1 ډے، یعنی په 24 غنټو کې دننه چې د عمران خان 140 میلیون ویوز راغله او 3 میلیون فالوورز هغه چې کوم دي نو په ټیک ټاک باندې هیټ کړله. د دې سره سره صرف د ټیک ټاک چې کوم د هغه پین فالوور دی هغه د دې نه دی متاثره شوی، حیرانه شوی. د ټیک ټاک انتظامیه هم ډېره زیاته حیرانه ده. کېدای شي اوس ورله ایوارډ هم ورکړي چې یار دا داسې یو دغه دی. او تاسو ته پته دی نه مخکې خلک یو سوال کوي چې یاره چا فالوور ډېر یا د چا ویورشپ ډېر وی په ټیک ټاک نو هغه به اوس وزیر اعظم دغه هغه جنت میرزا وخت څوک اوس نه پیژني. عمران خان چې په کوم ځای کې قدم ږدي هغه میدان هغه فتح کوي، هغه میدان کې هغه مقبول کیږي. نو هغه خلکو ته دا جواب شو چې تاسو دا وایې که چیرې د ټیک ټاک په فالوورو باندې وی نو حریم شاه به چې کوم دی نو دا به اوس پرزیډنټه وه او ګل چاهت به چې کوم دی نو منسټره وه، پوه شولې؟ که چیرې په دې باندې وی نو اوس به دوی داسې وي. نو زه درته ویم چې عمران خان راغی 24 غنټې د هغه نه دي شوي او ټیک ټاک یې فتح کړو، خلکو ریکارډونه یې مات کړه په هغې باندې، هغې وروسته پرېښودله. ټیک شوله، نو لا د دو مقدار لا ټایم یې که پې تېر کړو هغو پې 2-3 کاله پوره غټ محنت یې کړی د هغې نه پسې دومره عمران خان جست 24 غنټو کې دا ریکارډ مات کړو. فیصله تاسو په خپله باندې وکړئ. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي ګورئ لایک درنه هیر نه شي، قربان لایک درنه هیر نه شي، ویډیو درسه ضرور شیر کړئ ځکه چې زموږ دومره محنت لګي نو موږ ته که د محنت سیله میلاویږي نو موږ به هغه شانتې پخه دغه سره ویډیو کوو تاسو مخې ته به صحیح او حقیقي اپډیټ راوړو. په اخره کې خپل خیر دی، اجازه ته پیدا